ابن حجر وی په مراکش کې وبا بیماری رااله د ورځې به 40 کسان مړه کېدل لوی عذاب و هغه دور کې علما راجم شو چې راځي میدان ته وځو چې الله ته عاجزي وکړو اجتماعي شکل سره یو 2 رکعات مونځ وکړو علامه ابن حجر رحمه الله وی کله چې مونږ لاړو اجتماعي مونځ مو کو خطبه وغیرہ مو ویلا بیا به د ورځې زر مړی کېدل 40 تو نظر ته لاړل او وجه پدې کې دا ده چې په دغه طریقه پیغمبر پاک د عمل کړي نه دي عذاب د الله تعالی چې په بدعت او طریقه د فقې نور عذابونه هم در باندې سختی منهج نبوي و دې باب کې ګوري نو کو استاد سوچي بیگاش په مزانونه زې په شروع مساجدو کې کورونو کې ولی الکا و یزانونو سره د الله عذابونه دفقي زې په زې اذانونه خلق چالو کړي او مسلمانان هم په شک شوبه کې چولو جدا مسله شروع ده حالانکه خلق دا حدیث او تحقیق تا رجوع نه کوي ماهرین فی الاحادیث محدثین ته رجوع نه کوي چا دا کار په شریعت اسلامی کې ثابت کنه ده نو کوم خلکو چې دا کار کړي دی کوي دا غریبانان هم په دې بنیاد باندې نه کوي بلکې د باب کې یو 2-3 روایت دي په احادیثو کې ذکر دي امام طبرانی معجم الکبیر کې اوسط کې صغیر کې د محدثینو د احادیث ذکر کړي دي نو دوی د احادیثو په بنیاد باندې دا کار کوي خو مخ کې بیا نه دي تلی چې یاره د دې احادیثو څه حقیقت دی صحیح دي کنه دي او د کوم علماو نه چې اوریدلي دي بس هغه مخ کې کتنه نه ده کړې نو دغه ضعیف روایتو په بنیاد باندې دوی دا کار کوي 2-3 روایت په دې سلسله کې کتابونو کې راغلي دي خو 3 روایت چې هغه ضعیف دي یو هم قابل استدلال نه دي امام البانی رحمه الله سلسله الاحادیث الضعیفه کې په دغه روایت باندې جرح کړی ده چې اذانونه مزانونه د دفع د عذاب د پاره د دفع د وبا د پاره دا ثابت نه دي بے ځای اذانونه ثابت نه دي بس هغه ټیم کې اذان کوا چې کوم ځای کې اذان ثابت یا هغه ځای کوا کوم ځای کې اذان نه ثابت نه وکي تا اختر یو عظیم شان منځ دی لیکن الته اذان نه ثابت نه بکي اقامت نه ثابت نه بکي نو د دفع د عذاب د پاره اذانونه شریعت مطهره کې په صحیح احادیثو کې نه دي ثابت او کوم احادیث چې محدثینو یا بعض کتابونو کې ذکر دي هغه ضعیف دي او سبا کې موضوعي دي لہذا هغه اعمالو نه اجتناب پکار دی کم اعمال چې صحیح ثابت نه